مفتي صاحب ما ته وویل ته دې مخشه زه تا ته خپل یو خوب بیانوم او د مفتي صاحب ما سره ډېر نږدې بس ما سره ما سره د مفتي صاحب انتهایی نږدې تعلق مفتي صاحب ما ته وویل چې پتا مې باور شته چې ته به د ما دا خوب د ما په ژوند چاته بیان نه کړې خو بیا پس د مرګه که تا بیان کړو څه خبره نشته ما ته وویل مفتي صاحب دې مخشه چې خوب درته بیان کړم ایزو اپی کی وزن او دریزن دا خوب وینم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مال په خوب کې رسل او ما ته چې اے وړيرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مال په خوب کې رسل او دا ما ته چې اے وړيرا دی الله دې پاره ما خلق په قبر کې په تور باندې و ما په بیخونو باندې ما په خوشو باندې د ما بدن ټول چان چان او ته یا په کلار ناستې مرته مفتي صاحب د دې خوب تعبیر سره ما ته دې خوب تعبیر دار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خلکو د دروغ روایت کړي او یې لګي مزه دې صفائی کوي پیغمبر باندې خلکو د دروغ خبرې ورته کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلي دی او دا ویلي دی ما ته چې دا خوب زه د پچان مې چیان مې نه وینم تر اوسه پورې ډېر کاله وشول چې زه د الله نبي په خوب کې وینم او په دویمه او په درېیمه باندې ما خامخا په خوب کې رسي او ما ته چې د الله دپاره دا خلک ما په قبر کې په خوشو باندې او په تور باندې نیغلي خلک ورته سوي منکر حدیث هغه روایت خو زه هم نه منم هغه روایتونه که ته خبر شوې ته هم یې نه منې هغه روایت چې په کوم کې د پیغمبر علیه السلام وسلام ګستاخي کېږي هغه روایت چې کوم خلک د مور بیبي بارې کې بیانوي د بیبي عایشې بارې کې چې د 9 کالو عمر کې وه او پیغمبر علیه السلام ورسره کوروالی کړی دا ته منې د 9 کالو لور خو ته هم چا له پلې کالې ورکړې چې د الله د نبي نه 1400 کاله وروسته راغلی